ډېر محترم مسلمانانو، نن چې کومه ذمهواري ما اخیستې د وظیفې نو هغه به انشاءالله الله جل شانه پوره کوي. لیکن تاسو دا وظیفه وکئ. دا قرآن کې آیاتونه دي، د مبین والا چې کوم آیاتونه دي صرف د هغې وظیفه ده. ټوټل په 1 غنټه وخت نه لګي، لیکن تاسو په 1 غنټه کې به الله جل شانه حاجت او دعا قبلوي، ځکه دا ډېره زیاته انتهایی پاورفل وظیفه ده. او دا چې موږ د چا راکړي مسلمانانو نو هغه د هغوی په غټ حاجات الله تعالی پوره کړي. ما چې کم یو کس ته دا وظیفه ورکړې ده هغه په هم الله تعالی ډېر زبردست او غټ حاجت پوره کړو صرف په 1 ورځ کې. نو ستاسو به هم الله جل شانه یو زبردست حاجت پوره کړي او صرف په 1 ورځ کې به پوره کړي. او که د چا هم پوره نه شو الله تعالی به ول ضرور پوره کړي. زموږ د الله تعالی په ذات باندې امید دی 100%. او که چېرې پوره نه شو نو مسلمانانو په دغه نمبر رابطه وکړئ. دا نمبر چې تاسو ته کوم په سکرین باندې ښکارېږي دا زما د واتساپ نمبر دی. انشاءالله چې په شک شبه پکې نه به کوو او یقین او دهان سره دا آیاتونه تاسو ولولئ. انشاءالله چې الله جل شانه به سره ستاسو هر یو حاجت دا په ذمهوارۍ سره قبلوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو محترم مسلمانانو، په دین میونو تاسو به روغ جوړ یئ. الله مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي، حاجتونه. نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه یو خاص وظیفه ده او یو داسې وظیفه ده چې الله تعالی به دې سره ستاسو هر رنګه حاجت او مقصد انشاءالله الله جل شانه پوره کوي. ځکه چې دا په دې باندې د الله تعالی 80,000 ریالونه چې دي دا د خلکو قرضونه راوتلي دي. 80,000 ریاله د خلکو به داسې حاجتونه پوره شوي د نوکرو. او دا وظیفه چې دا د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دا لیکلې ده. نو تاسو ته دا وظیفه خیمه انشاءالله 106 آیاتونه دي، یو سل شپږ آیاتونه دي. او دا 106 آیاتونه ټوټل په ټوټله دا مسلمانانو په 1 غنټه کې نه په نیمه غنټه کې ویلی کېږي. لیکن کامیابي به ستاسو 100% به تاسو ته الله تعالی کامیابي درکوي. او انشاءالله چې تاسو به خوشحاله یو بل وظیفه به تاسو نه کوئ، صرف دا وظیفې به کوئ. خو ځان سره یو کاغذ یو پنسل بالپن راوالی. زه تاسو ته آیاتونه ویم، دغه آیاتونه ځان له ولیکئ. نمبر یې ته د آیات نمبر ویم او د صورت چې کوم صورت دی هغه راته ویم او آیات چې کوم آیات دی هغه راته ویم. ځان له په کاغذ لیکئ او دغه آیاتونه قرآن کې بیا راواړوئ، دغه آیاتونو تلاوت وکئ. او که داسې نه شئ کولی انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو ته په سکرین هم اخر ته به تاسو ته په سکرین باندې هم دغه طریقې سره ښکارېږي انشاءالله. صحیح شوه؟ لومبنی غوږ شئ تاسو. ها کوم چې ګوره تاسو ته د صورت خیمه او صورت چې کم نمبر آیات دی هغې کې به مبین راځي اخر ته. هغه د تاسو ته خیمې لومبنی نمبر آیات چې دی د صورت بقرې دی 168 نمبر صورت دی، یعنی 168. صحیح شوه؟ دویم نمبر چې کوم دی صورت بقرې صورت دی او 208 نمبر صورت دی، یا ایها الذین آمنوا. دریم نمبر آیات چې دی د آل عمران صورت دی 140 نمبر آیات دی. کم چې بل دی 4 نمبر آیات مسلمانانو صورت مائده 15 نمبر آیات. 15 نمبر آیات چې دی نو صورت مائده 92 نمبر آیات، یعنی اتکم سلم نمبر آیات دی. شپږم آیات چې کم دی مسلمانانو هغه صورت مائده ده 110 نمبر آیات دی. وم نمبر آیات چې صورت انعام او وم نمبر پکې آیات هم دی. وم نمبر آیات صورت انعام. او بل آیات چې دی نو دا صورت انعام کې دی 14 نمبر آیات. بل چې کم دی نو صورت انعام صورت دی او یو کم 80 نمبر آیات دی. بل چې کم دی صورت انعام صورت دی او 4 نمبر یعنی 74 نمبر آیات دی 4. بل چې کوم دی آیات هغه د صورت انعام صورت دی او 142 نمبر آیات 142. بل چې د صورت اعراف صورت دی او 22 نمبر آیات. بل چې د صورت اعراف صورت دی او 80 نمبر آیات. بل چې د صورت اعراف صورت دی 100 نمبر آیات. بل چې د صورت اعراف آیات دی 180 نمبر آیات دی. بل چې صورت یونس کې 2 نمبر آیات دی. صورت یونس کې 1 نمبر آیات. صورت یونس کې 80 یعنی 76 نمبر آیات دی.
بل چې کوم دی سورۃ هود کې شپږم نمبر آیات دی، سورۃ هود کې اووم نمبر آیات دی، سورۃ هود کې چې دی پنځشتم نمبر آیات دی، سورۃ هود کې چې دی نو څلورکم سلم نمبر آیات دی یعنی 96. بل چې دی سورۃ یوسف کې پنځم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ یوسف کې اتم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ یوسف کې دیرشم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ ابراهیم کې لسم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ حجر کې لومبنی نمبر آیات دی، سورۃ الحجر کې اتلسم نمبر آیات، سورۃ الحجر کې یو کم اتیا نمبر آیات، سورۃ النحل کې چې دی څلورم نمبر آیات، سورۃ النحل کې پنځم دیرشم نمبر آیات، سورۃ النحل کې دو اتیا نمبر آیات دی، سورۃ النحل کې یو سل دو نمبر یعنی یو سل درې 103 نمبر آیات دی، یو سل درې نمبر آیات دی. بل چې کوم دی سورۃ مریم کې دوکم څلوېښتم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ الانبیاء کې څلور پنځوستم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ الحج کې یولسم نمبر آیات دی، سورۃ الحج کې بل چې دی یو کم پنځوستم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ المؤمنون کې پنځه څلوېښتم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ النور کې دولسم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ النور کې یعنی 53 نمبر آیات دی. 53 پیژنئ که نه 15 او 3 یعنی 53 نمبر آیات دی. بل چې دی مسلمانانو سورۃ شورا کې چې دی دویم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ شورا کې شعرا دغه دیرشم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ شعرا کې 32 نمبر 22 نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ شعرا کې درېکم سلم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ شعرا کې یو سل پنځلسم نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ شعرا کې یو سل یعنی پنځکم 195 نمبر آیات ها یعنی یو سل او پنځکم یعنی پنځکم 290 نمبر ہے 195. بل چې سورۃ نمل کې لومبنی نمبر آیات دی، سورۃ النمل کې بل چې دی نو 14 نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ النمل کې 14 نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ النمل کې 21 نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ النمل کې 15 نمبر آیات دی، بل چې دی سورۃ النمل کې یو کم اتیا نمبر یو کم یعنی یو لسکم دغه نمبر آیات دی یعنی 79 نمبر آیات دی. بل چې دی سورۃ القصص کې دویم نمبر آیات دی، بیا سورۃ القصص کې 15 نمبر آیات دی، سورۃ القصص کې 13 نمبر آیات دی، سورۃ القصص کې 15 اتیا نمبر آیات دی 15 اتیا. بل چې دی سورۃ العنکبوت کې 13 نمبر آیات دی، سورۃ العنکبوت کې 50 نمبر آیات، سورۃ اللقمان کې 11 نمبر آیات، سورۃ السبا کې دریم نمبر آیات، سورۃ السبا کې 40 نمبر آیات، سورۃ السبا کې 43 نمبر آیات، سورۃ یاسین کې سورۃ سبا کې چې بل دی مسلمانانو هغه دغه نمبر آیات، سورۃ یاسین کې چې دی 12 نمبر آیات ہے، سورۃ یاسین کی 12 نمبر آیات، سورۃ یاسین کی 20 نمبر آیات، سورۃ یاسین کی 43 نمبر آیات، سورۃ یاسین کی 53 نمبر آیات، سورۃ یاسین کی 56 نمبر آیات، سورۃ یاسین کی یو کم اتیا نمبر آیات، سورۃ یاسین کی 77 نمبر آیات، سورۃ الصافات کی 15 آیات، سورۃ الصافات کی یو سل او شپږم نمبر آیات، سورۃ الصافات کې یو سل او 14 نمبر آیات، سورۃ الصافات کې یو سل او شپږ 50 آیات، سورۃ الصاد کې چې دی نو مسلمانانو هغه 80 نمبر آیات دی. دغه رنګې سورۃ الزمر کې 15 نمبر آیات، سورۃ الزمر کې بیا 22 نمبر آیات، سورۃ الغافر کې چې دی دا 30 نمبر آیات، سورۃ دغه دی سورۃ زخرف هغه کې چې دی نو بیا چې دی دویم نمبر آیات دی، بیا زخرف کې 15 نمبر آیات، بیا زخرف کې 13 نمبر، بیا زخرف کې نو یو کم 13 نمبر آیات، بیا زخرف کې 40 نمبر آیات، زخرف کې بیا 2 چې دی نو هغه 80 نمبر آیات، بیا سورۃ الدخان کې دویم نمبر آیات، سورۃ الدخان کې 10 نمبر آیات، سورۃ الدخان کې 13 نمبر آیات، سورۃ الدخان کې 19 نمبر آیات، سورۃ الدخان کې
33 نمبر آیات سورة الجاسیه کې، 10 نمبر آیات سورة الاحقاب کې، 1 نمبر آیات سورة الاحقاب کې، 9 نمبر آیات سورة الاحقاب کې، 22 نمبر آیات سورة الزاریات کې، 2 نمبر آیات سورة الزاریات کې، 50 نمبر سورة الزاریات کې، 51 نمبر سورة الطور کې چې دی نو هغه 2 نمبر آیات او دا غرنګي سورة الصافات کې 6 نمبر آیات سورة الجمعه کې چې دی نو هغه 2 نمبر آیات سورة تغابن کې، 12 نمبر آیات سورة الملک کې، 28 نمبر آیات او سورة الملک کې 11 نمبر آیات او سورة النوح کې 2 نمبر آیات او سورة تکویر کې دا 30 نمبر آیات. دا آیتونه چې کله تاسو ختم کوئ بیا د خپل حاجت او د خپل مقصد دپاره دعا وغواړئ، انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو مقصد او حاجتو سره پوره کړي. دا به زه تاسو ته انشاءالله په سکرین باندې دا آیاتونه راولم انشاءالله. داسې ورو ورو بیا زه تاسو ته بوځم نو تاسو به زر زر سکرین شاټ وباسئ یا به ځان ته دغه آیاتونه لیکئ. کو تاسو پرې نه پوه شئ ما هو ته ډېر زر وي انشاءالله چې یو پیری سبا الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي. دا صرف 106 آیاتونه دي، دا په غون په ټوټل په 1 غنټه کې ویلګي. الله تعالی دې ستاسو حاجتونه او مقصدونه پوره کړي. جزاک الله.